د برصغیر د دې روحاني مشر او مجاهد خپلنامه سید فضل واحد و. په حاجي صاحب تورغزی باندې مشهور و او د والد محترم نوم یې فضل احد و. دوی په کال 1856 کې په تورغزو کې پیدا شوي وو. ابتدایي تعلیم یې د خپل کلي نه حاصل کړو او وروسته یې د تحقال په مدرسه کې تر 6 کلونو پورې نور زده کړې وکړې. هم په دغه دوران کې د انګریزانو ظلم و ستم تر پښتنو علاقو راغځېدلی و. دوی د ټولنې د اصلاح هلې ځلې پیل کړې او وروسته په 1899 کې په عملي توګه د انګریزانو خلاف د ملاکنډ په غزاګانو کې شریک شو. د مسلح جدوجهد نه پس یې د ازادۍ تحریک پیل کړو. په 1908 کې د حج د دویم سفر په دوران کې د تحریک دپاره د یو بین الاقوامي فوج د جوړېدو تابیا وکړه او جنود الله نوم یې ورته غوره کړو. دوی د دغه فوج سرلښکر وټاکل شو چې له سببه یې دوی کور کلی پرېښودو او علاقه غیر ته په تللو مجبوره شو. دوی د انګریز د مشنري سکولونو په ضد باندې 120 اسلامي مدرسې جوړولو کې خپل کلیدي کردار ادا کو او د شریعت پر راوستو یې انګریز قانون ختم کړو. وروسته د صاحبزاده عبدالقیوم او روس کیپل په وینا یې په 21 مارچ 1912 کې د اسلامیه کالج پیښور بنیاد هم کېښودو. دوی په سوات، بونیر او باجوړ کې د وخت تېرولو نه پس د مومندو صافي قومونو په غوښتنه لکړو ته لاړل او د دغه ځای نوم یې غازي آباد کېښودو. د مومندو په سیمه کې په 1930، 1926 او 1928 کې د انګریزانو خلاف غزاګانو کې شریک شو. په 1928 کې دوی ناجوړه شو، خو ولې کله چې انګریزانو په قصه خوانۍ کې د مسلمانانو قتل عام وکړو نو د خپل زوی سید فضل اکبر بادشاه ګل صاحب په مشرۍ کې یې د مجاهدینو یو لښکر ولېږلو چې هغوی د میچنۍ په قلعه باندې حمله وکړه. په خپل کمزوري وجود یې په 1941، 22، 1933 او 1915 کې د ناقي په غزاګانو کې برخه واخیسته او د انګریزانو مشهور پوځي پلټن چې ګایډ پلټن نومېدو یې د منځه یوړو. د ازادۍ د اسمان دغه لمر اخر په 14 دسمبر 1937 کې غروب شو. د دوی اخیری ارامګاه یعنی مزار د لکړو بازار نه مغرب طرف ته د 2 کیلومتره په فاصله د غرونو په لمن کې واقع دی چې خلک یې تر نن ورځې لیدو ته ورځي.